کتابونه د تصنیف کړي په 324 کې د دنیا هجری کې د دنیا نه لاړ. یو مناظره ورسره د سره نقل شوی د خپل پلار سره د محمد بن عبدالوهاب بن سلام یعنی ابو علي جبائي به چورته وای د دسه مناظره د سره نقل شوی دا د حضرت امام ابو الحسن الاشعري الشافعي رحمه الله چې د معتزله عقیده په الله عدل واجب دی. انسان الله پیدا کړل اوس په الله باندې د ضرورت لازم دي چې د تورکی کده ښه کار کوي په الله لازم دی چې جنت ورکی کده بد کار کوي په الله لازم دی چې جهنم ته واچي. لکه زمونږ په دې دور کې د بازي بغیراتو دلګانو او معتزلیان موجود دي لکه یوسف بونیره یا دغه شانداغه خدای عبدالغنی غنی بابا چې ورته وي د معتزله عقایدو کې او دغه زه صفه خبره کوم زه چا نه یریږم زبل ته ټنشن ورکوم بیغه موده کېږم په دې باندې ځلمه خرابو ستاره پښتو شاعر د مات زما دین بهتر د مات اسلام ستا غنی او منیر شاکر د دې درې وانو عقاید معتزله عقاید دي بلکې د معتزله نوم پسې ورسیوا شوی دا صفه خبره ده. ما دا استادانو په لاسو کې تربیت مونږ د الیاس ګومن سه چې زه خپل خبرو باندې کلاک ولاړ یم که یو سړی مړ کېږي خو چې عقیده خراب او بیا به د عقیدې باد د سړي باد نه وایم عقیده تردید کوم او په دې وجه باندې دا جایز ده چې یو سړی مړ شو او داغه عقیده خراب و د مرګ نه بعد بم داغه نه ماخلی او خلک به داغه د عقیدې نه بچ کی. لا تسب الاموات چې راغله هغه د انسان د جسم څخه چې ګمه ګناي یو ګناه متعدد یو ګناه لازم ده. لازم ګناه دار چې صرف زماره جسم سره تعلق ساتي متعدد دار چې زه د غلط عقیده او نظریه او د اسلام تصور پیش کم چې پاغي باندې آینده نسل د اسلام ام تباہ او برباد شي. دیو جنا نوم به اخلي دا علماء لیکلي دا حدیث په شرع کې چې رقم سړی عقیده غلطه کمل شو ام به دا هغه سړی نو مال چې خلک د غلط عقیده نه بچ او مونږ ته زمنګ د الیاس ګومن سره پلاسو کې تربیت شوه د الحمدلله مونږ د خبرو مونږ د نور پښتنو په شان نیو چې بس خلکو خبري شروع کړي نو مونږ خپل میشن پرې خو ده نه ټینشن به تاسو درکو. نو په الله باندې د معتزله عقیده دا و چې عدل واجب دی ٹھیک شو. نو ابو علي جبائي خو د معتزله مناظر او حضرت امام ابو الحسن الاشعري په خپل کور کې ساتل خو مناظره ته ورسکی ناس دې ته حق پرستی. امام ابو الحسن الاشعري یو سوال وکړو دې پوری لاده سي اهل سنت تراولیدل نه بلکې هغه اثرات خو به انساني کنه یو سوال پیوکو ورته وای د خپل پلار ته و ابو علي جبائي ما ته دا وای د سړی درې رونه یو ځای وشو یو پور کوټوالي کې وفات شو دوه غټ شو یو بد عملونه وکړو یو ښه عملونه وکړو وای په دې غټو دوو کې کم یو به جنت ته ځي کم یو به جهنم ته ځي ورته دا بد عملونه چې کړل دی به جهنم ته ځي دا ښه عملونه چې کړل دی به جنت ته ځي او دا ورکوټه چې وفات شوی دا به نه جنت ته ځي نه جهنم ته دلته هم د اعتزال منزلتين قائل شو چې دی به نه جهنم ته ځي نه جنت ته ځکه نه د ښه عمل کړل نه بد کړل. امام ابو الحسن اشعري ورته وای دا یو به جهنم ته ولې ځي وای ځکه د بد عمل کړل او دا بل به جنت ته ځکه ځي ځکه د ښه عملونه کړل دي. نو دا کچې معشوم به پکې ولې نه ځي دی غریب سه ګناه کړل وای دا ګناه نه کړی نه ښه عمل کړل نه بد عمل کړل نو کدا کچې را پاس یو الله ته وای چې زبر غټ کړی چې ما ښه عملونه کړی وي او زه جنت ته تللی وي وای الله ورته وای د ابو علي جبائي ورته وای چې ته غټ شوی ته به بد عملونه کولې ته به جهنم ته تللی دی وجنه ما پور کوټوالي کې وفات کړی. امام ابو الحسن اشعري ورته په دوو غاټو کې چې کم بد عملونه کړل کاغه الله ته وای چې زبر دې پور کوټوالي کې وفات کړي وي ولې ته د دې پته نه چې زبر بد عملونه کوم زبر د جهنم نه بچ شوی وي چې څنګه ورته دا خبره وکړه سړی په ځای باندې اپډیټ کو پته ورته ولګېده چې په الله عدل واجب نه دی. د هغې نه بعد دی بالکل د اهل سنت والجماعت د عقایدو د نظریاتو نشر و اشاعت حضرت کا نه دی په مذهب باندې شافعي دی د محمد بن ادریس الشافعي په مذهب باندې دی
او د اهل سنت والجماعت په امامانو کې دی. امام ابو منصور ماتوریدی الحنفی رحمه الله